ان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څه فرمایي صدا خلق الله ویل چې جهنم تم پیدا کړی او د جنت ته یو صحابي وفي مل عمل یا رسول الله عمل څه ضرورت ده پیغمبر څه دومره نه پیږي دا خلق العبد للجنه کله چې سړی خدای جنت ته پیدا کو خو استعملوا بعمل اهل الجنه غو جنات ولا ملونه باقي استعمالي باندې د فرحت يموت تر مرګ پورې على عمل من اعمال اهل الجنه جناتيون ولا عمل وکي فيدخله يا فيدخله به الجنه دي عمل واجبي جنت ته داخل کی وای دا خلق العبد للنار کای سړی انسان جنت ته جهنم ته پیدا کړ د استعمله بعمل اهل النار هغه استعمالي پندې کې معنا ده اس یدي ولا طلاب کاګای بس الله مدد باسي ور سراوي حتى يموت على عمل من اعمال اهل النار جهنمين ولا كرر بكيف فيدخل به النار عندي دي وجه جهنم ته داخل شراوه مالك وترمذي وابو داود وګوره خبره ته خایس اعمال کوي صحیح ده کنه چوتای سره نه کرونه کا کنه ساس تقدیر کې خدای لیکلی کنه تقدیر کې خدای لیکلی سره ځکه خو ملایږي په دې ویل دره نیغ کې د رزق پسې یوار ځکه چې تنویل سره ساکي نو آرام سره روپای باندې باس نه کې سنن زر وګټی لاغونه نور ورته ځکه چې د دواشي د سی غاڼې به ترې کې سره جيباغونه تو کاوه تلندای به مغه کې زورګون ولا نوټر کوي صحیح ده ته به کغوتی د سینې دی به بری خوې غوتی دی غټه خټول مر بنډای لړای زواته خبره به بری غوتی بیا کې خرنیول شي نوټ وس واګور دي د پر د څومره کوشش کوي د سینې دی حضرت صاحب سیاري را ساري زخوا لاله کله ده روپای کې اوسه پر چلی سیاري ور باسي کا دنیا کې چوته چلی سه باسي کا خاجي د الماری وته سونی سپینو نه ډاکا که قسمه قسمه میک اپ شونو نه کنه زیورات نه نو دته ته د سینې سری باست نور یار وړ دویمه ور پسې وخلو قدرتي خبره سنور ور پسې غوړي احادیث کې راځي چې وال غاډه تسرو نشي دویمه غوړي دویمه شي دریمه غوړي سیوا د دینه صدا خېټه صرف خور سره ډکیږي چې مړ شي بل شي سره نه ډکیږي خدای سي دوه وایي چې رسد ویلي مرشن نه کمالونه کله کله سړی سالور رکوته کیری باز ډیر د کنه سپ کو سالور رکوته نه فلونه مو ویلې ای صدا ډیر د سالور سو غاډي د سور کې ای س ډیری دي پنځه سېستا گزار کایا شپږ سېستا ځون شی لاغونه کچې د شپګامار کې ملوشي خطا شي د دواره کوته نه په خور کې ټچ کا کنه بخیله دمر بخل د پزون باندې راغله خیرت باندې لکنه پیګال تکي بینک شتا ده څنګه دي دنیوي بینکونه دي وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يديه كتابان عبد الله بن عمر فرمای چې حضرت رسول الله عليه السلام یې ویری کړو وته لوس کې دوا کتابونه یې په يديه کتابان لوس کې دوا کتابونه لکه کپی رجستر شي فقال صاحبان تاسو کا تدرون تصبيغ ما هذان الكتابان دوا کتابونه چې شدي قلنا متل سلا مخنفيږي يا رسول الله الا تخبرنا الا ان تخبرنا تمتنخاي کتیره وخی فقال للذي في يده اليمنى د کوم رجستر خلاص کیو دته اشاره وک فقال دې کې څه معنا ده اشاره وک خاګنه فقال څه معنا ده دې کې اشاره په معنی ده صحیح شو یلی تنشل خلاص ته اشاره د سیونه وکړه ویل څه هاذا کتاب من رب العالمین د دې پروردگار طرف نه کتاب د فيه اسماء اهل الجنه دي کې جناتیانو خلقو نمیدي واسماء وبائهم دي غفلارون نمیدي وقبائلهم دي قبيلون نمیدي ثم اجمل على اخرهم دا شی ټول ول نامي ذکر کوالی کنه تر اخره پوری ثم اجمل على اخرهم سمانه تر اخره پوری ښه کله کله سړی شیخای به ټول خو نه ذکر کېته دا کنه بس اول څه شون ذکر کې بیا اخر نه د مانس کې فریګ دا معنی د اجمل على اخرهم سیدا به فرمل شفلا یزاد فیهم ولا ينقص منهم ابدا په دا کسونه کې نه به کمای رسې نه به زیاته رسې لکه 3 کروڑه دي کنه یور کې نه کمیږي نه ور کې یو زیاتی کې جنتی شي جنتی ور کې جهنمی کې سیدا دا ور کې نه کېږي ثم قال للذي بي اشاره وك اغرج اشتر د په شمالي څګسلوس کې وای فرملو هذا کتاب من رب العالمین دا الله طرفنا کتاب ده بس مکرره خبره ده فيه اسماء اهل النار دي کې جهنميون نميدي واسماء وبائهم دي غفلارون نميدي وقبائلهم دي قبيلون مي دي قبائل دي قبيله جمع ده کنه قبائل کلونی خال باندې نما کې غديا ثم اجمل على اخرهم بیا ټول اجمالا ذکر کړل اجمالا هم پیژند لاند پاند ذکر کی به څه پلای زاد فيهم ولا ينقص منهم عبد دي کنه کمای برسي نه بزیاته رسي فقال اصحابه صحابه تاسو کو څه کله جنتیون جهنمونه والا نه لیکلي شوی دي چوک جهنمی نه جوړیږي جنتی چوک جنتی جهنمی نه جوړیږي نففيما العمل يا رسول الله مل د پر بس ضرورت ته ان كان امر قد فرغ منه كيد سيكور سالا ونه فراغت کړي قد فرغ منه من فراغت ونه شوي سيدا فقال پیغمبر اسمتي سنانه د خبره ما کوي سددو